بسم الله الرحمن الرحيم. كم زينو وإذا نسب إلى ما يميزه فمقوم وإلى ما يميز عنه فمقسم والمقوم للعالي مقوم للسافل ولا عكس والمقسم بالعكس. فجد فصل بيانم شروع کړو په کلیات خمسو کې دریم کلی او پاره کې موږ تعریف د فصل کړو چې هغه کلی ته ویل کېږي چې مقول علی الشیء په یو شی باندې صادق راځي دوا او دریم نمبر په جواب د ایو شیء ان کې بواقع کېږي او څلورم نمبر فی ذاته به. نو د فصل د تعریف هم څلور اجزا جوړ کړیو تاسو توجه وکړئ. نو د فصل په بیان کې دې سبدا یو بحث نو فصل په بیان کې دویم بحث لاغي تقسیم او فصل هم دوه اقسام ته تقسیم کړو یو قریب یو بعید. نن د فصل د بیان دریم بحث ته اوس په دې باندې به ختم شي. د درې خبرې نن بیانو د په شریکه د فصل دریمه خبره شي تاسو لږ متوجه شئ. د فصل نسبت نوعی تکیږي دې ته بسنوم وي او جنس تکیږي دې ته بسنوم وي یو بدا وایو. دویم د فصل نسبت چې نوعی ته وشي کم نوم متاخله د غیره توجه تسمیه وایا او د فصل نسبت چې جنس ته وشي کم نوم متاخله د غیره توجه تسمیه وایا. او به دریم نمبر با یو قاعده را بیان کی چې هغه خپل د څلور قاعدو مشتمل هر مقاوم د علی مقاوم د سافل له برعکس نه دی او هر مقسم د سافل مقسم د علی یو برعکس نه دی. دا به ان شاء الله وایو. تاسو اول خبره دراشي توجه ده کنه ذهن کې دا کینه وای ذهن کې چې فصل چې فصل دا پرون منګ ویلیو دا د جنس په افرادو کې یعنی په انواعو کې یو نوع را جدا کوي د افراد او انواعونه دا سیده کنه. ناطق چې دی ناطق دا انسان را جدا کوي د حیوان په ډیرو افراد او انواعو کې لکه بقر غنم کلب حمار کې انسان را جدا کو کنه چا را جدا کو ناطق. نه دا ذهن کې کین اصله چې دا ناطق چې دی دا نوع را جدا کوي د چا نه را جدا کوي د جنس نه را جدا کوي دا خبر ذهن کې کینه وای. صحیح شو وسره شي پلندو مانی وایو ملي سب د دې فصل نسبت کومنګه هغه چاته وکړو څوک چې را جدا کیږي چې هغه څوک دی نوع ده لنډه دا د فصل نسبت کومنګ نوع ته وکړو نو به بو تنوم ورکو مقوم او که د فصل نسبت وکړو جنس ته یعنی د فصل نسبت کو هغه چاته د چانه چمنګ نه وره جدا کو به بو ته ویل کیږي مقسمه. د اول باسو د تیزه شو د فصل نسبت ک نوع ته وشي د ته مقوم ویل کیږي او که د کتاب والا پته زیوي د فصل نسبت هغه چاته وشي کم چې را جدا کیږي د جنس نه د فصل په وجه باندې به وته څوي مقوم. او دویم نمبر د فصل نسبت کې جنس ته وشي جنس ته نبی وته مقسم وي کتاب ولا په طرز باندې کله فصل نسبت وشي هغه شاته د چانه چې نوع رجدا کیږي به وته مقسم وي. په بشولې راشي دا اوله خبره و پنن سبق کې دا غو ویل عبارت ته وګورئ. هرجی اول خو دغه وایو کنه دا متن به ویو به خبره ټوله پوره کو مخ کې راځي پسې تاسو لږ متوجه شئ. مقوم ته مقوم ولی وی مقسم ته مقسم ولی وی دا ان شاء الله په شرح کې وایي ځکه غي کې دي دا پرې دی. دریم نمبر مسلې ترال شي. دریم نمبر مسله دا ده چې څوک د سافل لپاره د عالی د لپاره مقوم وی کنه د عالی د لپاره هغه د سافل لپاره هم مقوم وی. حسین کې دا مواجه خپل شارح بیانې دلته چې کوم عالی او سافل منغوایو دا هغه عالی او سافل نه وایو کوم چې پرون تیر شوی دي بس عالی هر هغه چاته وایي چې دا غي دلاندې څوکي بر پیو کني غي سم کار نشته. سافل هر هغه چاته وایي چې دا غي د بر څوک وي
لاندې دی وی او کو نوی نو سره شي یو انسان دی را سافل دی ځکه بر دي څوک دی حیوان حیوان عالی شو ځکه لاندې تیس انسان دی انسان سافل شو ځکه بر دي حیوان دی نو سوایو مولوی صاحب قاعده وری هر مقوم د عالی چی یعنی څوک چې د عالی د حقیقت جزوی د حیوان د حقیقت جزوی دغه به د سافل انسان د حقیقت هم جزوی پوه نه شولې به هر مقوم د عالی مقوم د سافل وی نو حساس چې د حیوان جز دی نو حساس به د انسان هم جز دی په دلیل وایو کا یو دویم هر مقوم د سافل چی کنه دا څنګه د چې د خامخا مقوم د عالم وی یعنی څوک د انسان جز وی هغه د حیوان هم دا څنګه ده لکه ناطق ته وګوره دا د انسان جز دی دا د حیوان هم جز دی لکه د حیوان جز شي او بخرم ناطقي اسمم ناطق وي په دې هم پوه شوې دریم لور شي هر مقسم د عالی چی هر مقسم اوس دا الټه دی ښه مخکې څو مقوم د عالی مقوم د سافل وی او دا څنګه ده چې مقوم د سافل لی مقوم د اوس په دې مقسم کې الټه شه هر مقسم د سافل چې دی چا چې سافل تقسیمولو دا به عالم تقسیموي انسان په دوه قسمه دی پیښوري مثال په تور او دا سی وایو مردانه نه حیوانم دوه قسمه کو پیښوري او مردانه باندې څه پوهیږي په سم ویل هر مقسم د سافل چې دی هم مقسم د عالی دی د جمعه ته دوه تقسیمه کا دوه د دیوال باندې نیمه طرف ته واړو باندې دی خو واړو شوبم د دوه قسمه کړه شوبه عالی دی او جمعه ته څه دی سافل دی د جمعه چې تا تقسیم کړو شوبم دي تقسیم کړنی نیمه شوبه هغه طرف ته نیمه شوبه دی طرف ته سیدا کنه دا کتاب کل لیکنه مطلب کې دا یو طرف تقسیم کړه دې طرف او دې طرف ټول کتاب هم دې تقسیم نو هر مقسم د سافل چی دا مقسم د عالم وی او هر مقسم د عالی چی دا زورین د چا دی مقسم خامخا د سافل وی ته شوبه تقسیم کړه دو اقسام ته د جماعت ور سره تقسیمیږي د جماعت نه بار اغاز کې وای شوبه نیمه هغه طرف ته نیمه طرف ته جماعت خو یو طرف کې راوستل نو ته حیوان تقسیم کې مثال په تور باندې ناطق او غیر ناطق ته انسان تقسیمیږي انسان هټول ناطق دی نو څو قاعده ویلي هر مقوم د عالی مقوم د سافل وی خو هر مقوم د سافل چی ضروری نه ده چې مقوم د عالی دي شي او هر مقسم د سافل چی مقسم د عالی وی خدا څنګه د چې څوک مقسم د عالی دی یا د خامخا مقسم د سافل شي په دې پوهه شولې وسره شی وته وره و اذا نسب کچری د فصل نسبت وشي علامه هغه نوعیتا یمیزو چې دا فصل جدا کوي هو دا نوع لرا نوع جدا کوي کنه نفهم مقوم دې ته مقوم ویل کیږي و الهو کچری د فصل نسبت وشي اله ما هغه جنس ته حیوان ته یمیزو چې دا فصل را جدا کوي نوع عنهم دغه حیوان نه را جدا کوي دغه جنس نه نو فمقسم به وته مقسم ویل کیږي والمقوم للعالي مقوم للسافل يا قاعده شروع کړه مقوم د عالی چی دا مقوم د سافل وی ولا عکس او دا سینه د چې مقوم د سافل دی مقوم د عالی شي غیر بس وی والمقسم بالعكس مقسم دغه پاکستان جی سے مقسم د سافل مقسم د عالی وی او مقسم د عالی چی د زورین د چې مقسم د سافل هم دي شي راځي والله قوله هو وين شنو مقسم ده سافل دي مقسم ده مقوم ده عالي مقوم ده سافل مقوم ده سافل ده زورین ده چې مقوم ده اوس مقسم ده راشه مقسم ده سافل چې دی ده مقسم ده عالي وي او ده زورین ده چې مقسم ده عالي دي سافل شي قوله واذا نسب دا دې طرف شي تاسو لږ برو ګورئ جی دلته دغه دوه خبرې راته بیانې او یو پکې مونږ هم ویلا چې د نوع ته نسبت د فصل وشي هغه ته ویل کېږي مقوم د فصل نسبت هغه چاته وشي چې هغه را جدا کوي د جنس نه نو به ته ویل کېږي مقوم او که
جنس ته نسبت وشي یعنی د چانه چې نوع را جدا کوي هغې ته نسبت وشي نو بیا ورته مقسم وایي دا م ویلي وو که نه ولې ورته وایي دا م پرېښي وو تاسو لږ متوجه شئ کله چې د فصل نسبت نوع ته وشي دې ته مقوم وایي لکه د ناطق نسبت که انسان ته وشي ناطق د انسان دپاره مقوم دی انسان نوع ده ناطق فصل دی د ناطق نسبت که دغه نوع دغه انسان ته وشي نو بیا ورته څه نوم وایي مقوم ولې ورته وایي لږ متوجه شي د مقوم چې دی صاحب دا د قوام نه دی قوام نه قوام ویل کېږي حقیقت ته چونکې دا فصل چې د نوع د حقیقت جز وي نو ځکه ورته مقوم وایي ناطق د انسان د حقیقت جز دی که نه دی نو مقوم د قوام نه دی قوام چې دا د حقیقت ته ویل کېږي ماهیت ته ویل کېږي چونکې فصل هم د نوع د حقیقت جز وي نو ځکه هم دې ته څه نوم وایي مقوم یعنی قوام جوړېدونکی ماهیت جوړېدونکی ناطق هم ماهیت جوړېږي که نه د انسان دپاره پوه نه شولې ښه جي که د فصل نسبت جنس ته وشي نو بیا ورته مقسم وایي دا ورته ولې وایي یار یعنی د فصل نسبت د ناطق نسبت ته حیوان ته وکړه مقسم ورته وایي دا ولې ځکه مقسم معنی د تقسیمونکی او دا ناطق چې دی حیوان تقسیموي که نه یار دوه اقسامو ته حیواني ناطق حیواني غیر ناطق نه د مقسم معنی د تقسیمونکی او فصل جنس تقسیموي نه اسانه خبره نه ده ټولې مرقات کې تېرې شوې وګورئ قوله اذا نسب الاخ الفصل له نسبة الى الماهیة فصل لپاره یو نسبت وي چاته هغه ماهیت ته کوم ماهیت ته التي هغه ماهیت ته هو چې دا فصل مخصص وي او ممیز وي له دا غیر لپاره دغه ماهیت دپاره مخصص را خاص کوي او ممیز وي له دغه ماهیت دپاره را جدا کوي یعنی نوع یادی کا یو نسبت دغه شو ونسبت نو د فصل لپاره یو نسبت وي الى الجنس جنس ته کوم جنس یادی الحيوان یادی الذي اغه حیوان یدوما اغه جنس یدوما یمیز الماهیت چې ماهیت انسانی را جدا کوي انه دا غینا را جدا کوي کنه من بین افراد دغه ډیرو افرادو کې د بقر غنم ټولنا انسان را جدا کوي ناطق فهو بالاعتبار الاول دا فصل که په اعتبار اول باندې وي یعنی هغه چاته نسبت وکي کوم چې را جدا کوي چې نوع ده وسمى مقوما سنو متوي مقوم متولوي نو ما تاسو ته خبره کړې ده ځکه لئن مقوم د چانه دی قوام نه دی قوام چاته ویل کی ماهیت ته او دا فصل چې دا د ماهیت جزوي لانه جزء الماهیت ځکه دا فصل چې دا جزء د ماهیت وي ومحصل لها او دا محصل وي محصل لها د ماهیت د بارا ماهیت حاصلېږي د هغې د حقیقت جز جوړېږي وبالاعتبار الثاني او په دې دویم اعتبار سره یعنی کې نسبت هغه چاته وکړي چا نه چې نوع را جدا کوي چې هغه جنس دی نو بیا ورته یسمى مقسم بیا ورته مقسم وایي ولې لأنه بانضمامه ځکه دا فصل چې کله ملګری شي الى هذا الجنس حیوان سره مثال وجودا ورته ملګری شي حیواني ناطق یو قسم یې جوړ کو او ادمان مرګري شي حیواني غیر ناطق بل قسم یې جوړ کو نو د فصل چې دا د جنس اقسام حاصلې ځکه ته مقسم وایي لأنه دا فصل چې دی بانضمامه کچري ته مرګرتیا د دې فصل کې الى هذا الجنس ته وجودا مرګرتیا وکي غیر سره مرګري کې نو يحصل قسما حاصلې یو قسم وادمان او کدا ادمان ور سره مرګري کې يحصل قسما اخر بل قسم حاصلې کما ترى لکه تویني کنه تقسیم د حیوان الى الحيوان الناطق تا والى الحيوان غیر الناطق تا څه مشکل پکې مخکې را دی جی دوه خبرې وشولې نوع ته نسبت وشي مقوم ورته وایي جنس ته وشي مقسم ورته وایي دویم وجه تسمیه بیان شولې مقوم ته مقوم ولي وایي مقسم ولي وایي دوه وشولې کنه درېمه خبره د نن سبق او بیا دا درې واړه خبرې په شریکه د فصل درېم بیانو دا څلور قاعدې بیانو دا زه یو یم ورسره به عبادت ویو تاسو لږ بر وګورئ اوله قاعده هم دا ویلي واجي صاحب هر مقوم د عالی چې وي
دا مقوم ده سافل وي. تاسو دینه مخکې یو مسله زده کې د مقوم چې د کې دوه کارونه پکار دي چې وي. مقوم کې به څو کارونه دوه. یو بدا د چا لپاره چې مقوم وي د هغې د حقیقت جز وي، یو به کې دا کار وي. لکه مثال ناطق د انسان دپاره مقوم دی، نو د انسان د حقیقت جز هم دی، یو به کې دا کار وي. دویم به کې دا کار وي چې د چا لپاره مقوم وي هغه به رجدا کوي د جنس د افرادو نه. ناطق ته وګوره انسان رجدا کوي که نه رجدا کوي. بهرحال مقوم دپاره څو خبرې ضروري دي؟ دوه. یو به د ماهیت او د حقیقت جز وي، دویم دغه ماهیت او حقیقت به رجدا کوي. د هغې دپاره به مطلب ممیز هم وي، نو مقوم به هم وي ممیز به هم وي. پوه شولې؟ اوس راځي مسلې له اوله مسله څه وکړه؟ هر مقوم ده عالي چې وي هغه مقوم ده سافل وي. یعنې د حیوان چې څومره د حیوان په تعریف کې چې څومره اجزا دي دغه اجزا د چا په تعریف کې دي؟ انسان په تعریف کې. کلمه چې د عالی ده او اسم فعل حرف دا پکې سافل دي. نو څوک چې د کلمې جز وي هغه د اسم جز وي، هغه د فعل جز وي، هغه د ابه اسم دوه قسمه دي، معرب او مبني. داسې ده که نه؟ نو څوک چې د اسم جز وي، مثال د دریو زمانو نه یو زمانې سره تعلق نه ساتي، هغه اسم معرب هم جز دی، هغه د اسم مبني هم جز دی. معرفه او نکره د اسم اقسام دي که نه؟ نو څوک چې د اسم جز وي هغه د معرفي هم جز وي، څوک چې د اسم جز وي هغه د نکري هم جز وي. بهرحال هر مقوم د عالي چې دی دا مقوم د سافل دی. لکه مثال په طور باندې تاسو راوالی حساس کتاب په طرز وایو، دا د حیوان جز دی. حساس ځکه د حیوان تعریف دی جسم نامی حساس متحرک بالاراده، حساس پکې شته که نه؟ نو حساس دا د حیوان د تعریف جز دی، د هغې دپاره مقوم دی که نه؟ دا د سافل هم جز دی د انسان دپاره. ولې جي دلیل یې واورئ. ځکه د حیوان د خپله د انسان د تعریف جز دی. حساس د چا جز دی؟ د حیوان. او حیوان د خپله انسان جز دی، ځکه د انسان څه تعریف دی؟ حیواني ناطق. نو حیوان د انسان جز شو که نه؟ او دا قانون دی چې جزء الجزء جزء لهذا الشيء، چې څوک جز د چا وي که نه؟ مثال الف جز د با وي او دا با د خپله جز د جا وي، نو الف به جز د چا وي؟ د جا وي. نو دا ګوته جز د چا دی؟ د لاس دی. او لاس جز د چا دی؟ نو ګوته هم جز د چا شو. دا قانون دی چې یو شی جز وي، جز د چا لپاره؟ د داسې چا لپاره چې د خپله د بل چا جز وي. د اشارو ته ګورئ، یو شی جز وي د داسې چا لپاره چې هغه خپله د بل چا جز وي، نو دا اول شی چې دا به د دریم شي دپاره هم جز وي. تاسو موبایل یې بندوئ ګوره ټول کار رانه وران کړي. پوه شولئ که نه؟ بهرحال څه خبره شروع کړې وه. څوک چې د عالي د حیوان جز وي هغه به د سافل د انسان هم. او وجه څه ده؟ ځکه څوک چې د حیوان جز وي هغه د حیوان جز شو، او حیوان د خپله د انسان جز دی، نو هغه شی به د انسان دپاره حساس که د حیوان جز دی که نه؟ دغه حساس ده ناطق هم جز دی. دې سره د مقوم مونږ دوه کاره پکار دي. یو به د حقیقت جز وي، بل به حقیقت را جدا کوي. ویلي مو که نه؟ نو که دې دا اوس هم چې څه دلیل ویلو که ستاسو سوچ وي، دې سره جز دا معلومه شوله چې څوک د عالی جز وي هغه به د سافل هم جز وي. ممیز به یې که نه؟ ممیز هم دی که نه؟ حساس چې د حیوان را جدا کوي که نه د جسم نامي د افرادو نه؟ دغه حساس چې دی د انسان هم را جدا کوي د جسم نامي د افرادو. حساس چې حس پکې وي، نو حس په انسان کې هم دی که نه؟ نو جسم نامي نه جسم نامی حساسی چې وي صرف حساس تر ابار کو د بوټو وغیرہ ونه هغې سره سره څوک هم رابار شو، انسان هم رابار پته نه لګي پوه شوئ که نه؟ ما څه ویل مولوي صاحب هر مقوم د عالي چې دلیل دا دی مولوي صاحب د عالي چې د خپله د سافل جز دی، نو څوک چې د عالي جز وي به د سافل هم جز وي. یو دویم مقوم کې دویم کار چې دا به جدا کوونکی وي. نو څوک چې حیوان را جدا کوي د جسم نامي نه یا د جسم نه، هغه به څوک هم را جدا کوي، انسان هم را جدا کوي. نو جز هم شو او ممیز هم ورله شو، بس مقوم شو. نو
تاسو ګور عبارت کې لګ والمقوم للعالي دا وې دا المقوم للعالي کی چې کوم الف لام دی کنه الف لام استغراقی دی ښا او بلکې المقوم کې الف لام استغراقی دی كل فصل هر فصل مقوم للعالي چې مقوم د علی وي هر قسم علی چی وي او فصل دا بدا سی فصل وی چې مقوم به د چاره پارم وي او وجه وسوره دلیل دو شي نه ثابتې یو جزئیت او یو ممیز توب ووره لان مقوم العالي زکه دا مقوم د علی چی وي لکه حساس مثال جزء للعالي دا اصل کې د علی لپاره جزوی او د علی چې دی علی جزء للسافل دا جزء د چاوي سافل وی حیوان د خپل جزء د انسان دی وجزء الجزء او جزء دی او داسې چا جزء چا د خپل جزء وی د بل شي یعنی الف چې کله جزء د با او با د خپل جزء د جان الف بدا جا جزء شي نو وی وجزء او جزء مثال ګوتا الجزء د یو داسې چا خپل یعنی د لاس جزء د بدن نو جزء د اول جزء بل د دریم لپاره هم څه وي جزء وي او مقوم العالی نو مقوم د علی چې شو دا جزء د سافل شو دا ثابت شو لکنه یو شی ثابت شو جزواله دیم څو ممیزواله وکنه هغه وره ثم انه بيدغه حساس شه مثال په تور یمیز السافله دا سافلم جدا کوي چانه جدا کوي ان كل ما ده هرغه چانا يميز العاليان هو چې عالی دا غینه رجدا کوي حساس چې حیوان د چانه رجدا کوي ور سره انسان هم رجدا کوي نو دوه کار کردار ادا کړه جزء مو ګرځیدلو رجدا یې کړو بس دغه ته مقوم وای کنه فيكون جزءا مميزا له دا جزء شو او کوم جزء شو مميز هم شو نو مقوم او مميز هم شو وهو المعنى بالمقوم يعني جزم او مميز ده سواي مريسي جزم انه كلا جزم بي او مميز بي بس هغه مقوم بي كان وهو المعنى بالمقوم څوکشته چې نه بي راسي بي وليعلم ان المراد بالعالي ها هنا لګل ته وګوري مريسي دا خبره مخکې کړم دا دلته چې کمالی او سافل بیانو دغه پرونی عالی او سافل نه بیانو پرونم څه ویلی والی هغه ته ویل کیږي چې لاندې ته جنس عالی ویلاندې ته اجناس وی برتی نه یو کنه وی عالی ویلاندې ته انواوی برتی نه دا ویلو کنه سافل بارک ویلو چې برتی وی لاندې ته نه وی دلته دغه نه وایو دلته د عالی نه مراد هغه دی چې بس دا هغه نه لاندې جنس وی یا نه وی عالی هغه ته وی چې لاندې ته نه وایي بس دا عالی دی برد څوک شته کنه هغه سم کار نشته همدغه شان سافل چاته وي چې برتی جنس وي یا برتی مثال نه وای عالی نه وای سافل چې برتی نه وای لاندې څوک شته کنه دې سم کار نشته لري زده کوي کنه به دا اعتراض ته ونه کې ته حیوان تعالی څنګه وې دا خو دا خو جنس سافل دی او دا نه وای متوسط ده ته تعالی څنګه موږ دا خبره وکړه لکه نو وای ولي علماء او ټول دنیا ته معلومات وشي چن المراد بالعالي مراد بالي سرا ونادل كل جنس هر جنس او نوادا يكون فوق اخر چا خبره د بل چاوي ندی د بر څوک وی کنه دې سرم کار نشتا سواء كان فوق اخر او لم يكن برابر خبره ده کله دې د بر څوک ویو کنه وی وكذا المراد بالسافل هم دا شان مراد په سافل سرم څوک دی کل جنس نه رغه جنس دی هغه نه ودا یکون تحت اخر چغلان دی بل چاوي سواون برابر خبره ده کان تحت اخر او لا لاندې د دین څوک یو کو نبی حتى ان الجنس المتوسط تلال شکنه جنس متوسط لرا جسم نامی لرا مولي سي به تاسو لک بروږي جسم نامی کدی ته وګورئ چې د بر جنس ته جسم مطلق نو جسم نامی سافل شو کدی ته وګورئ لاندې د جنس دی حیوان نو به جنسي جسم نامی چې عالی شو حتى ان الجنس المتوسط جنس متوسط چې عالی هم دی بالنسبه الى ما تحته كحيوان ته نسبت وکي وسافل سافل هم دی بالنسبه الى ما فوقه كبرى جسم مطلق ته نسبت وکي ولا عکس لګ برو ګورې
هر مقوم د عالی چې دی مقوم د سافل وي خو عکس نه دی چې هر مقوم د سافل دی دا سانه خبره ده څوک چې د انسان د حقیقت جز وي لکه ناطق ولدا به د حیوان هم د حقیقت جز وي پیږي کنه پیږي پس دغه خبره ده څوک چې د حیوان د حقیقت جز وي لکه متحرک بالاراده ولدا به د جسم نامی د حقیقت هم جز وي څوک چې د جماعت د حقیقت جز وي شوبه کې نه دا بر شوبې د حقیقت هم جز وي علم دې کنه جماعت کې محراب دی دا هم د شوبې محراب دی علم دې کنه مرحل ولا اچھا جی په دې مسله پوه شولې لګ بر وګورئ پیروي ما هر مقوم د سافل چې دا زنه ده چې مقوم د عالی دي شي عبارت باندې اعتراض دغه جواب کو ولې څنګه مرقات کې ویل ان شاء الله قریب به بشر تعذیب کې وایو چې د موجبی کلی عکس چې د موجبه جزئیه راځي د موجبی کلی عکس كل انسان حیوان کس ده بعض الحيوان انسان دا مسله ځین کې نه السلام دي ماتین ویلي دي ولا عکس هر مقوم د عالی چې د موجبه کلیه ده كل مقوم العالی مقوم السافل موجبه کلیه ده کنه او بیتوي ولا عکس د موجبه کلیه که څوک راځي مطلب بداشي چې هر مقوم د عالی چې د مقوم د سافل له او یو مقوم د سافل چې د مقوم د عالی نشي کېدل دا غلطه ده غیر کرته مقوم د سافل هم وي ورسره مقوم د عالم وي لکه حیوان د انسان د حقیقت جز دی کنه او حیوان د خپل ځان هم حقیقت دی نه پیږي په سوال ونه رسې ما څه ویل مولوی سم د ویلو هر مقوم د عالی چې دی مقوم د سافل له موجبه کلیه وا به بسیسی ویل ولا عکس عکس نه دی د موجبه کلیه که څوک راځي موجبه جزئیه مطلب دا دی چې بعضی مقوم د سافل چې دا مقوم د عالی هم نشي کېدل هران کې دا غلطه ده بعضی مقوم د سافل مقوم د عالی کېدل شي پوه شولې کنه جواب دا دی مولوی صاحب دلته د عکس نه مراد د ورسره کلی لفظ ویل عکس نه مراد عکس اصطلاحي نه دی بلکې عکس لغوي دی او عکس لغوي کې د موجبه کلیه قسم څوک راځي موجبه کلیه راځي دا خبره صحیح شولا شهر مقوم د عالی مقوم د سافل له او هر مقوم د سافل چې مقوم د عالی نه دی هر یو نه دی بازي وای کنه وای شي ولا عکس کليا دا دغه تعالی نه جواب دی بمعنى انه ليس كل ما هو مقوم دا څنګه دا چې هر هغه څوک چې هغه مقوم د سافل وي هغه مقوم د عالم شي تراشه کنه فإن الناطق ناطق توغرا مقوم للسافل دا د انسان د لپاره مقوم دی د کنه دی الذي والانسان سافل نه مراد څوک دی هغه انسان دی هو ليس مقوما للعالي دا مقوم ده عالي نه دی الذي هو الحيوان چا حیوان دی والمقسم بالعكس دو قاعده وشوري ودو نور بیانې مقسم دغه پاکسته الته مقوم د عالی مقوم د سافلو او مقوم د سافل چې د ضروري او چې مقوم د عالی بدل څه وایي مقسم د سافل چې مقسم د عالی دی څوک چې سافل تقسیمې دوه اقسام وتا دا به عالی هم تقسیمې خیالم ده کنه نمال چې مسجد تقسیم شي دوه زیاته شوبم تقسیم شولا نو ناطق ته وګوره حیوان تقسیمې حیوان ناطق حیواني غیر ناطق جسم نامی تقسیمې جسم نامی ناطق اسم نامی غیر ناطق جسم مطلق هم تقسیمې ناطق غیر ناطق جوهر هم تقسیمې ناطق غیر ناطق ورسېدلې البته دا څنګه دا چې مقسم د عالی چی ادي مقسم د حیوان تقسیمې کې دوه اقسام متحساس غیر حساس حیوان ما یادوا حیوان کې غیر حساس هم ټول حساس جسم نامی دو اقسام ته تقسیمېږي ما جسم نامی ما یادوا صحیح جسم نامی ٹھیک ده جسم نامی حساس جسم نامی غیر حساس یو جسم نامی حساس دی لکه حیوانات یو غیر حساس دی لکه ونی بوټي نه دغه حساس چې حیوان تقسیمي حیوان ټول حساس انسان تقسیمي
انسان ټول حساس دی. هر مقسم د علی چې مقسم د سافل نه دی. پوه شولې کنه؟ ما د تبل مثال ویل دغه شوبه په هغه ځای تقسیم کا نجومات ور سره تقسیمیږي خبر تقسیم کته یا مده سی وای شوبه تقسیم د نو کونډې شوبه تقسیم کا سره غنیمه خوانندې خو په خبر تقسیم شو خبر ټوله ما غلي څه شو قوله هو المقسم بالعكس څه مطلب كل مقسم هر مقسم د سافل چې دی مقسم د بار د عالی دی ولا عکس او عکس نه د عکس کی به څه ویل کلیان دا به اعتراض دی طویل هر مقسم د سافل چې هغه مقسم د عالی وي دا موجب کلیه ده او به لبس څه ویل عکس نه دی څه مطلب د موجبی کلیه کس څوک راځي موجبه به مطلب دا روزي چې یو مقسم د عالی چی دا مقسم د سافل نشي کېدلی دا خو غلطه ده کېدی شي علم دی کنه بعضې خو کېدی شي دا جواب وکړو چې دلته راکس نه مراد څوک دی کلیه نه ویل عکس لغوي دی او عکس لغوي کې د موجبي کلیه قسم څوک راځي کلیه موجبه کلیه راځي کنه نو دا څنګه د هر مقسم د عالی چی هر مقسم د عالی دی هذه خامخا مقسم ده سافل شهر يوم اللي بازي بي ولا عكس كليا اما الاول ورش اول لغوا ورا هر مقسم ده سافل مقسم ده عالي ده غوا ورا فلان السافله ده من اولياء سمي هر مقسم ده سافل مقسم ده عالي ده اسي ده كان زكم وليسب مقسم معنی ده قسم حاصلي رسوک چې د سافل قسم حاصلي سافل تقسیمي دا سافل خپل قسم ده چا ده د عالي ده چې سافل تقسیم کوالي ور خپل تقسیم زکه قانون دی چې څوک مقسم د یو د داسې چاوي چې خپل مقسم د بار چاوي څوک چې مقسم د الف وي د باوي یک الف او دا با خپل مقسم د چاوي د جاوي کنه دا الف به هم مقسم د چاشي چاشي دا قانون دی نو وي فلان سافله مقسم وي قسم وي یار غلط شوما قسم وي مقسم نه تاسو لګبر وګورئ څوک چې کله چې الف قسم و د چا با او با خپل قسم و د جا نو الف با قسم شي د جا نو قسم القسم قسم لهذا الشيء اما الاول فلان السافل دا سافل چې قسم دا قسم دی من العالي ده کنه دی نفس فكل فصل هر فصل حصل للسافل چې هغه حاصلې سافل تا قسما او د سافل قسم جوړیږي وغیله یو قسم حاصلې فقد حصل للعالي هذا عالي د بار هم حاصلې قسما یو قسم ناطق چې خیر هم کنه ناطق چې د حیوان د بار یو قسم حاصلې حیوان ناطق حساس د بار هم حاصلې لأن قسم القسم قسم زکه قسم د داسې چا قسم چا خپل قسم دی د بل چا د اول به د غدریم د بارم څه شي قسم شي واما الثاني دوم وره هر مقسم د عالی چی د مقسم د سافل نه دا ضروری نه ده ویلی مو کنه چې هر مقسم د عالی د مقسم د سافل شي دا ضروری نه ده فلان الحساس تو ګوره کنه مثلا د مقسم د عالی دی عالی څوک دی الذي والجسم النامي جسم نامي دوه قسمه حساس غیر حساس وليس مقسما للسافل ده هو مقسم ده سافل نه دی الذي والحيوان چا حیوان دی حیوان تقسیمي نه وای شولې بي